پښتونخوا ډیرو ګرانو ښاغلو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنګونو سره زه یم ستاسو کوربه روخان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به یې. ګرانو کتونکو اوریدونکو ګرمۍ زور کړی دی او هر خپل اثر ښیي. پکار دا دی چې د نور نه او د ګرمۍ نه د ځان د بچ کولو د ساتلو چې کوم دی نو کوشش کوو. نن زمونږ د پښتونخوا په رنګونو کې چې کومه موضوع ده دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره اهمه موضوع ده، خاص کر زمونږ د ټول ملک د شاعرانو و ادیبانو دپاره، د لیکوالو دپاره، هغه که د هرې ژبې وي، که د هرې علاقې، که د هرې صوبې وي، دا ټولو دپاره ډېره مهمه موضوع ده. او هغه موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې موجوده وفاقي حکومت چونکې وفاقي اداره ده د اکادمي ادبیات پاکستان اکادمي اف لیټرز چې کوم دی نو د ختمولو یا د بندولو یا د مطلب د هغې د لار نیولو دپاره څه چې کوم هغې دپاره کمیټي جوړه کړې وه، هغه کمیټۍ خپل سفارسات چې کوم دی نو دغه کړي دي. وایي دا ګڼلی دی چې د دې بیخي چې کوم دی نو ضرورت نشته. نو د هغې موضوع باندې زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي. دلته زموږ د اکادمي ادبیات د پېښور څانګې اعزازي ریزیډنټ ډایرکټر ډاکټر ګلزار جلال صاحب. لار ساول خو زه د هغوی ته په خیرعلم وایم او مننه یې کوم چې په دې ګرمۍ کې موږ ته وخت راغلل سټوډیو ته. خو دا ده چې موږ سره بله چاره نه وه او د ډاکټر صاحب نه زما په خیال چونکې دوی سره دا دغه تعلق هم لري، دوی متعلق هم دي، نو دوی به پرې را سره خبره کوي. نو په خیرعلم ورته وایو او مننه یې کوو. ډېره مننه روخان صاحب ستاسو او د سنو ریډیو چینل او چې څومره اورېدونکي ټولو ته دعا سلام او مننه. پاکستان اکیډمي اف لیټرز یا ادبیات پاکستان دا په ټول پاکستان کې د شاعرانو ادیبانو دا د دوی لپاره یو اداره ده. او تاسو ته پته ده چې د یو قوم، د یو ملک، د یو وطن، د یو سوسایټۍ، د یو کمیونټي د هغوی چې کوم شاعران او ادیبان دي نو د هغوی تعلق یې ژبې سره یا بیا ادب سره، ځکه چې د ژبې په ذریعه باندې ادب تخلیق کیږي. نو دا دومره بهترین خلک دي او هغوی له چې موږ څومره فایدې یا څومره چې د حکومت د لارې یا د قوم یا د وطن یا د عوامو د لارې، نو دا خو یو ډېره خوشبختي ده یو قوم او د یو وطن. بالکل ډاکټر صاحب تاسو خبره په دې باندې خبره کوو او ګرانو کتونکو اوریدونکو په علم کې دا خبره راوستل غواړي چې ډاکټر صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی، دوی په تفصیلي خبرې کوي په دغه حوالې سره. خو په دې معنی موږ سره بیا بل زموږ ډېر معتبر نوم زموږ پیژندلی شاعر ادیب ډېر بهترین کمپیر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب چې کوم دی نو هغوی به موږ د ټلیفون په لیکه باندې اخلو، د هغوی خیالات به هم تاسو سره شریکوو او کوشش به کوو چې زموږ دلته زموږ د صوبې د خیبر پښتونخوا د پاکستان رایټرز ګلډ چې کوم موجوده صدر دی صدارتي واړې یافته او ډېر مشهور نوم خاص کر د فکشن حوالې سره چې څومره کار کړی، ډېر ښه شاعر ادیب ناولنګار پروفیسر اسیر منګل صاحب، هغوی به هم موږ کوشش کوو چې د ټلیفون په لیکه واخلو. خو راځو نیغ په نیغه دې اړخ ته. ډاکټر صاحب دغه ماته یو خبره رایاده شوه، تاسو خبره د شاعرانو ادیبانو کوله. برق صاحب چې کوم دی نو یو کالم کې ډېره ښه خبره لیکلې وه. جی هغه دا لیکلي چې دا شاعر ادیب یا فنکار چې دی فن سره وابسته نو دا نه د امونو ونه ده، نه د بیرې ونه ده، نه جوارو بوټی دی، نه د غنمو بوټی دی او نه د بل څه چې کینې خلک به په دې تمه چې دا ماله دی د جولی راډکوي یا به نه زه غنم وړم. د دې خو مثال د ګلونه دی. بالکل په دې معنی خو یو ملک یو معاشره چې کوم دی نو رنګارنګ ګلونه دي، د هغې خوشبو ده او دغه دي. نو که ته د ګل نه هم دا توقع لري چې زه به دنه بوجۍ ډکوم نو زما په خیال چې دا نو ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې دا کومه اوس یو ګرمه ایشو جوړه ده او دا خبره دا تاسو په پای باندې زیات تګ راتګ به هم کړي، معلومات به هم وکړي. دا کیسه څه ده؟ د اکیډمي ادبیات پاکستان د ضم کېدو خبره ده، د بندولو خبره ده، د ختمولو خبره ده، څه تاسو دا روخان صاحب زما د خبره اترو مقصد صرف دا دی چې یو خلکو ته معلومات
یو چې کوم صحیح خبره ده چې هغه ورسي خلکو ته بیا د سنو خپل یو سینکټټي ده د دې خپل یو لغه دی کنه پلیټ فارم دی چې د هغه خبرونه یا هغه معلومات چې هغه کوي بالکل او نو دلته اوس زمونږ په صوبه پښتونخوا کې او په نورو تاسو ته پته ده چې پاکستان اکیډمي اف لیټرز یا اکادمي ادبیات پاکستان دا په 15 صوبو کې بالکل د نمائندګي شته دی دفتری دی بیا په 15 صوبو کې د دین خلک ممبران منتخب دي چې پاغه کې یو زم یما دا تقریبا 22 ممبرز دي یا ارکان دي د بورډ اف گورنرز او دغه بورډ چې دی یا د اداره چې ده نو د دې کار صرف خالص د جبه او د ادب دپاره دی پاغه کې کتابونه لیکل دي پاغه کې شاعران او ادیبانو له انعامونه ورکول دي لکه کمال فن ایوارډ چې ټیک د هغې سره مالی فایده او مالی فایده چې یو شاعر او ادیب ته ورسي نو د دې نه بله د خوش قسمتۍ خبره خو شته دی نه ځکه چې شاعري خو خلک دې دپاره نه کوي چې زه به پې پیسې ګټم یا ادب دې دپاره نه تخلیق کوي چې زه به پې پیسې ګټم دا خو د قوم د راویښولو دپاره د قوم د نمایندګۍ دپاره د تاریخ دپاره د جرړو دپاره د جغرافیې دپاره نو موجوده حکومت چې راغی زمونږ په مرکز کې قومي حکومت یادو چې هغوی دا یو کمیټي جوړه کړې وه د رایټ سایزینګ په نوم باندې چې یاره دا وګوري چې کمې کمې محکمې چې دي که د هغوی کار ښه نه یا که هغوی دا موږ بل سره یو ځای کړو یا یې ختمې کړو نو د هغې به څه ګټه تاوان نو د هغې مقصد خو دا دی چې تاسو ته پته رایټ سایزینګ یا ډاون سایزینګ چې کوي که نه نو دا خو موږ څه دپاره کوو دا د پیسو ټکو بچ کولو دپاره کوو همدغه خبره ده که نه نو دغه کمیټۍ چې ونه په هغې کې فیډرل منسټرز پکې شامل لکه د فاینانس منسټر د خزانې وزیر دغسې د پلانینګ اینډ ډیولپمنټ وزیر د اکنامک افیرز وزیر دغسې د کیبنټ ډویژن سیکرټري فیډرل سیکرټري د پاور سیکرټري د هغه چې دی زمونږ پکې د ډاکټر کیسر بنګالي دا یو نوم دی دا دغسې ډاکټر فروخ سلیم دی دا خلک مسټر بلال عاشر کیانی دا خلک چې دي دا کسان نو دا یو کمیټي جوړه شوله چیرې دا حکومت ته سفارشونه پیش کی چیرې کم کم ادارې چې دي د هغې ګټه تاوان نشته دی او پکار دی چې هغه ضم کړی شي یا هغه ختم کړی شي نو دا بیا دوی په هغه کې مقتدره قومي زبان چې ده هغه شوله پاکستان اکیډمي اف لیټرز شوله دې نه علاوه اقبال اکیډمي شوه قائد اعظم اکیډمي شوله نور داسې ادارې دي هغه پورې یو لوی لیست دی خو موږ خو به صرف د پاکستان اکیډمي اف لیټرز په حوالې سره خبره کوو نو هغوی دا سفارش وکړو چې یا خو دې دا اداره چې ده نو دا د مقتدره قومي زبان له ورکړی شي یعنی پاکستان اکیډمي اف لیټرز حالانکه دا تاسو ته پته ده چې د هغې صرف یو دفتر دی او د دې خو ټول صوبو کې جرړې دي بیا شاعران او ادیبان دا تاسو ته پته ده چې د ټولو صوبې د ټول ملک نه د هرې صوبې نه تقریبا 1400 شاعران ادیبان چې دي د هغوی مالي مرسته په دې وجه باندې کوي چې ضروري نه ده چې یو شاعر دی ښه شاعري نو هغه دی غټ سوداګر هم وي بلکې دا خو صلاحیت دی چې الله پاک چاله ورکړي نو دوی دا سفارش وکړو چې یا د دا دواړه د یو ځای کړي شي او بیا دا د یو یونیورسټۍ د هغې چې دی د یو ژبې چې کومه شعبه د هغې له دې ورکړی شي اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د ټول ملک کې یو اداره موجود ده په وفاقي لیول باندې او هغه د یونیورسټۍ او یونیورسټۍ هم ډېرې اهم ځایونه دي لرننګ سنټرز دي خو تاسو اندازه ولګوئ نن سبا په ټول وطن کې زموږ د یونیورسټو څه حال دی او نو دا هم یو خبره ده که نه نو په دغې باندې چې کله دی دا تقریبا د جون په دې 14 تاریخ باندې چې کوم میټینګ شوی دی نو په هغې کې دا فیصله شوې ده بیا چې د دې نه خلک خبر شوي دي زموږ شاعران او ادیبان تاسو ته پته دا خو ډېر سینسیټیو او ډېر حساس خلک دي نو همدغه معلومات کوي ما ته د روزانه په بنیاد باندې ټلیفونونه میسیجز بیا د سوشل میډیا تاسو ته پته ده د هغې زور هم تاسو ته پته ده په هغې باندې خلک لګیا دي
نو ما وی چې یاره ستاسو چې کله دا وی چې یاره تابعه چې په پروګرام کو نو ما چې یاره خلکو ته صحیح او کره خبر ورسي نه پکاروم دي نو یو کمیټه د رائټ سایزینګ کمیټې ده وفاقي حکومت جوړه کړې ده او هغې دا سفارش کړې ده چې یاره دا ادارې چې دي خاص کر پاکستان اکیډمي اف لیټرز دا چې دی دا د بل اداره کې ضم کړی شي او بیا د یونیورسټۍ یو برانچ یا یو ډپارټمنټ ته حواله کړی شي نو په دې باندې خو یو خدای چې دا ممکنه نه ده بله دا ده چې د دې څومره اساسي دي دفتري دي په هر یو صوبه کې نمایندګي ده بیا که نمایندګي دا خو نمایندګي داسې ده لکه چې فرض کا روخان یوسفزی شاعر او ادیب دی او نن نه دی د پخوا نه دی ټیک ده نو هغه که ممبر دی او که نه دی خو د ادارې سره تړلی دی دغسې دا ټول شاعران او ادیبان دي سره تړلی دي نو زمونږ حکومت ته صرف دا خواست دی چې یاره دا یو نماینده اداره ده په ټول وطن کې د ژبې دپاره د ادب دپاره د شاعرانو ادیبانو دپاره د هغوی د کار خدمت دپاره او بیا د قومي اوازو چتولو دپاره بالکل او جی نو ډاکټر صاحب تاسو ډېره بنیادی خبرو که یوازې دې سره د هغه نه بلکې د ټول پاکستان چې زموږ څومره ژبې دي څومره پنځه واړه صوبې دي په دې کې ټولو کې دا اکیډمي ادبیات چې کوم دی نو د هغوی یو نماینده اداره ده او ټولو سره د دې نه علاوه هغوی چې کوم څومره وخت په وخت باندې کتابونه او نور ادبي پروګرامونه او بل دا چې لکه بیا داسې ورځې راځي قومي ورځې راځي زمونږ په هغې کې د هغوی کردار نو دې سره یوازې د شاعرانو ادیبانو نه بلکې لکه دې سره تړلي چې کوم زما په خیال چې په پنځو واړو صوبو کې چې کوم ملازمین دي روخان صاحب تاسو ته یوازې دا نه چې لکه بل دا چې د شاعرانو ادیبانو د هغوی پوښتنه لکه دې کال چې کوم میټینګ شو نو د شاعرانو ادیبانو موږ دا فیصله وکړه په میټینګ کې بورډ اف ګورنرز چې یاره هغه کله یو شاعر یا ادیب بیمار شي یا خدای مکه داسې یو خبر راشي نو د هغه مالي مرسته د 1 لاک روپو نه موږ 2 لاکو ته زیاته کړله چې یاره که هغه دارو درمل کوي یا که ځان له څه کوي نو چې هغه زیاتې شي ځکه چې د شاعر خدای مکه د هغه ته نقصان رسېدل دا خو د ټول قوم نقصان دی او بیا دا وطن چې جوړ دی دا خو هم د شاعر په خوب باندې جوړ ټیک دی نو په کار دا دي چې لکه موږ هم دا وایو چې دا یوازې د دې ځای لکه د خیبر پښتونخوا خبره نه ده او دلته موږ سره مطلب دا دی چې بلا ژبې ویونکي چې کوم دي نو هغه ټول چې څومره د دې صوبه ټول دې سره تړلي دي او د دې صوبې دغه دي خو دې سره سره لکه ټول پاکستان په سطح باندې زما په خیال چې دا حکومت له پکار دادي یا دغه ته چې په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي د دې په ځای چې کوم دی نو څه ته بله څه دې وګوري لار دې وګوري او دا دومره د حکومت باندې لکه مالی بوج هم نه دی او بل دا دی چې اوس که په دې باندې خدای مکه دا ادارې بند کړی شي که نه نو په دې باندې څه خاص ګټه هم نه کېږي بلکې تاوان به کېږي تاوان خو ډاکټر صاحب موږ دا وایو چې لکه نور هم بلا دغه چې مته ته خپل شاعر ادیب ته دغه ته چې کوم دی نو دا یو دغه نشي ورکولی یو موقع نشي ورکولی نو نور خو لکه زمونږ بیا خبره کوو نو دلته زمونږ نور هم بلا دومره دغه دي چې د پیسو ضیاع کېږي څومره چې کوم دی نو شا خرچی دي څومره دغه دي نو په کار دا دی چې د شاعرانو ادیبان غریبانان چې په دې کې اکثریت چې کوم دی هغه که د هرې ژبې دي نو هغه پکې کمزوري دي یو خبر راته رایاده شول روخان صاحب او تاسو ته هم یادوي د نواز شریف صاحب چې کله دی لومبی وزیر اعظم وکړه او بیا نو هغه وخت کې اسټریټي ډرایو د سادګۍ یو خبره یې کړې وه که نه هغه دې بیا شروع کړي صرف کاوچې دي شي په دفتر کې بار دفتر کې د کاوچې شي دا نور خبره دي داسې ده چې د دې دغه چې څوک لارې راوباسي خو لکه مونږ که دا خبره کوو نو بیا چا خبره وایي هم اگر عرض کرنگے تو شکایت ہوگی نو مطلب دا چې تاسو نور بلا دغه دی نو هغه شا خرچه کمې کوي که نه د یو دغه چې کوم دی نو زمونږ په یو ډایرکټر سیکټري مثال زمونږ منسټر زمونږ مشیر د روز د هغوی خرچې د دفترو کې چې کوم خرچې کېږي دغه کېږي دا اوس ما پرون دغه نن مې کته زمونږ د اپوزیشن لیډر چې دلته ډاکټر عبادالله هغه دا وایي چې په صرف زمونږ د صوبې وزیر اعلی دی چې هغه په دې دغه کې چې کوم دی نو د 8 کروڑ خو صرف بسکټ خوړلی دي نو دا زه تاسو مثال مې پیش کو بهرحال
دا په کار دی چې حکومت ګینې دا به زما په خیال داسې یو ایشو جوړ شي چې یاره دا ټول ملک د شاعران ادیبان چې دي د ټولو ژبو نو هغه یو د دې زما په خیال چې دې ته به غاړه کېنږدي او د دې خلاف به چې کوم دی نو باقاعده یو روخان صاحب خبر دا ده که نه چې شاعر او ادیب اوس خو د شاعر او ادیب خدا کار نه دی چې هغه د جلسه جلوس کوي که نه د شاعر ادیب خو هغه ده چې هغه لیکل کوي نو د هغه قلم چې دی او چې دا هغه خو هغه قلم چې دی نو هغه خو به نن نه خو د راتلونکي ټول عمر دپاره به هغه قلم چې څه ولیکل هغه خو بیا پاتې شي په تاریخ کې که نه نو د شاعر او ادیب قلم سره تاریخ تړلی دی نو دا یو سوچ پکار دی چې موږ خپل شاعران ادیبان چې پکار چې نور اونازو پکار دی چې نور فیسیلیټیز ولا ورکو پکار دی چې نور هغوی ته سهولتونه ورکو او بیا شاعران او ادیبان چې کوم دي نو هغوی خو همیشه د روغ جوړې خبره کوي د امن خبره کوي د مینې خبره کوي د محبت خبره کوي د انسانیت خبره کوي ګرانو کتونکو اورېدونکو ډاکټر صاحب تاسو واورېدو اصل کیسه چې سمه ده نو هغه ډاکټر صاحب بیان هم کړه چې یاره دا کیسه کله نه شروع شو دغه او څه ارادې دي او هغوی څه تجاویز دي یا کوم کمیټي چې کومه جوړه وه بهرحال خو متعلقه دغه چې کوم دی نو ډاکټر صاحب ډېره بنیادي خبره دا وکړه چې لکه دا خو شاعران ادیبان نشي کولی نو زموږ په دغه حکومت کې زموږ په دغه پارلیمنټ کې په قومي اسمبلی کې په سنټ کې داسې خلک هم شته چې هغه ډېره ادب دوسته خلک دی فن دوسته علم دوسته خلک دی نو پکار دی یو خبر وکم روخان صاحب تاسو دا خبر وکړه ډېره بنیادي خبره مکړه په پارلیمنټ کې عرفان صدیقي صاحب باقاعده خبره کړې ده په دې کې شبلی فراز صاحب خبره کړې ده او د احمد فراز صاحب بالکل او د هغه والد صاحب چې دی نو په خپله چیرمین او یا ډایرکټر پاتې شوی دی یا هغه چیرپرسن پاتې شوی دی د دې ادارې ښه بیا دې کې مهتاب راشدي چې دا د پیپلز پارټۍ هغې خبره کړې ده نورو پارلیمنټیرین هغې خبره کړې ده زمونږ کشور ناهید یا داسې نور غټ غټ نومونه چې دي هغوی لیکل کړي دي کالمز لیکلي دي بیا مجیب الرحمن شامي څنګه چې تاسو صحافت سره تړاو داسې د هغوی تعلق دی هغوی په خپل چینل باندې یا په خپل قلم باندې هغوی دا ذکر کړی دی نو شاعران او ادیبان لګیا دي خپل کار کوي خو په کار دی چې دا اواز دومره مضبوط شي چې دغه کمیټې ته ورسي بالکل انشاءالله دا به خامخا رسېږي او موږ په دې باندې ټولو شاعرانو ادیبانو ته د دې پروګرام په وساطت باندې چې څوک موږ اوري ویني ګوري نو په کار دی چې هغوی خپل بیا متعلقه چې د هغوی څومره اواز رسي چا ته خبره رسي تنظیمونه خو ډېر دي که نه تنظیمونه هم دي او بل دا چې لکه منتخب زموږ چې کوم دغه دي ممبران دي په قومي اسمبلی کې ناست دي په سینټ کې دي زموږ د دې صوبې نو داسې د نورو صوبو هر صوبې ولته پکار دي چې هغوی خپلو خلکو ته دا خبره ورسوي ځکه چې دا د ټول پاکستان د شاعرانو ادیبانو یو شریکه مسله ده ګرانو کتونکو اورېدونکو ډاکټر صاحب به هم ورو موږ چې څنګه ذکر وکړو چې موږ سره په دې موضوع باندې زموږ ډېر نوموړی ډېر نازولی ډېر ښه شاعر ادیب نقاد ماهر تعلیم او ډېر بهترین کمپیر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب چې کوم دی نو هغه به هم موږ د ټلیفون په ټیکه باندې په دې هکله باندې د هغوی خیالات به هم تاسو سره د ټلیفون په لیکه باندې شریکو او کوشش به کوو که چېرې وخت موږ لرلو نو بیا موږ به اسیر منګل صاحب پروفیسر اسیر منګل صاحب هم د هغوی دغه به هم ګورو نقطه نظر د هغوی څه نظر لري او اسی په کار هم دا ده چې زمونږ که نور مونږ هېڅ نشو کولی زمونږ دا شاعران ادیبان لکه ګیلې به مې د ځینو خلکو د اکیډمي آف لیټر نه شکوې به مې او شکایتونه به مې خو هغه خو ځان ته خبره ده خو لکه مطلب دا دی چې خو زموږ د کور خبره ده کور خبره هم ده او پښتانه متل کې چې د سپږې دپاره خلک کین نه سوځوي نو که د ادارې نه د چا څه ګیله معنوي که د ډاکټر صاحب نه موجوده دي وخت کې دوی دي که د دوی نه چا څه ګیله خو په خپل ځای خبره ده هغه په خوله به جنګ در سره وکړم خو د زړه کوسې به درنه ولې بېلومه نو هغه به د کور خبرې خو بهرحال لکه مجموعي لحاظ سره دا چې دا د ادب دپاره د مجموعي طور د ادیبانو د شاعرانو دپاره زما په خیال چې ډېره د دغه خبره ده د نقصان خبره ده او نور زمونږ لکه څه پاتې دي خو دغه څو ادارې دي که دا هم زمونږ دغه شان د ادب او د ژبې د پرمختګ او دغه دپاره دغه مدرېږي نو زما خیال دی چې بس بیا به کیسه چې کوم دی نو مونږ له ګډه وډه شي نو په کار دا دی چې مونږ دې کې روخان دغه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک چې
ارشاد او خبر کوم د ګریګاډن نه خدي څنګه لخي شکر دې دغه مور دي خبرې انسان ته لږ دوک ملو شي خپه شي نو اکثره لږ وګورئ چې په کمزوري وخت باندې ورځي نو بس یو بزیدي په کمزوري ځای ماتیږي او بلتون لاړ زموږ په کلي کې دی راشو سر کمزوري باندې ورځي او الله دا چې نه کوي سر تاسو زموږ یو کور دی او زه یو تیره ده بس ان شاء الله موږ خپل خبره کوو او موږ د دې خلاف چې کوم دی نو خپل دغه نه پریدو جدوجہد وکړو आवाज به پورته کوو او میروس وي په وس پړل چې څومره زمونږ وس رسي ان شاء الله تاسو په مرسته باندې په کار چې په سوشل میډیا او په دغه باندې موږ د आवाज پورته کو تاسو موږ تکالو کو په دې دغه کې تاسو موږ سره یا دا شبو په دې غم کې تاسو موږ سره شریک کړئ خوشاله آباد راته وایي مننه بس کلندر سب یو شعر راشو چې سپرلیر چرته ګلونه را زرغون کړل چې زما په برخه راغی نو بخیل شو چې خبره شاعر ادیب تراشي نو بیا دغه شي خوشاله راته اوسې ډیره مهرباني ډیره مننه مهرباني اګرانو کتونکو ورونکو دا پکې کالم رالو مونږه څنګه چې ذکر وکړو دا مطلب دی چې دا आवाज خبره چاته رسي انو شاعران ادیبان خبر ورسېده کنه خبر ورسېده کنه او یو نه به شاعران ادیبان ته आवाज نه لکه نور چې کومه دف سره جبي سره شاعر ادیب سره مینه لري په خوا د اردو یو نظم مونږ ویلو یا ساو دا 10 بدستی نو دا خلک به چې کوم دی نو زه نه پوهېږم زمونږ کلي کې سړی و هغه به مشر هغه خدای دې وبخي هغه به وي او سړی دومره مه تنګوه چې ځان له تیار کړي که نه نو په کار دا دی چې حکومت داسې فیصلې داسې خبرې داسې اقدامات نه کوي لکه دا خو د ملک څنګه چې ما وختي د برق صاحب حواله وکړه دا خو د ملک زمونږ چې کوم دی نو ګلونه دي که نه جي خوشبو ده ټولو ژبو د دغه چې کوم دی نو یو ګلدسته ده نو هغې ته که او بیا د قوم نمایندګي کوي چې دا لوی لوی څومره نومونه چې دي دې وخت کې هم څونه شاعران او ادیبان بار ملکونو کې دي کانفرنسونو کې دي محفلونو کې دي بالکل اګرانو کتونکو دلته ته موږ سره په پروګرام کې موږ چې ما د هغوی ذکر وکړو ډېر محترم ښاغلي ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب ته پښتونخوا رنګونو پروګرام کې هرکلی وایم هلو ډاکټر روخان صاحب په خیر ډاکټر صاحب څنګه حال ښه ټیک ټاک د الله فضل دی صاحب ډاکټر صاحب په خیر راغلی ډاکټر ګلزار جلال صاحب هرکلی درته وایم مای ډیر برادر په خیر جوړ تازه خوشحاله ساد او آباد شي خوشحاله اوسئ سر عباسین صاحب زمونږ موضوع تاسو سره ما په ټلیفون خبره کړې وه دا موضوع چې کومه ده زمونږ ډاکټر صاحب خو پې هغه خبره وکړه چېرې دا کیسه سوه او څنګه کیسه کوم طرف ته روانه ده خو هغه کمیټي چې کومه جوړه کړې وه ډاکټر صاحب د هغې ذکر وکړو په وفاقي حکومت او هغې دغه سفارسات مرتب کړي دي او دا یو دغه ده چېرې مقتدره قومي زبان او اکیډمي اف لیټر او علامه اقبال اکیډمي وغیره چې بس د دې څیزونو چې کوم دی نو اول خو ضرورت نشته ختمول پکار دي او که بیا خامخا چې ته یو شی ته جوړول غواړي نو هغه هم چې تا متعلقه پاره صوبه کې چې ته د یونیورسټۍ ماتخت کول غواړي نو تاسو سره هم په دې باره کې څه معلومات دي او یا تاسو څه ویل غواړئ چې دا حکومتونه خو لګیا یې د خپلو ژبو یا د ادیبانو د شاعرانو دغه کوي او دا دغه خبره دې حد ته راغله نو څه ویل غواړئ ډاکټر صاحب په دې هکله تاسو روخان صاحب محترم د ټولو نه اول خو تاسو ته شاباشي وایم چې په دومره ګټوره موضوع باندې په دومره غوره موضوع باندې تاسو پروګرام کوي جی جی پاکستان اکاډمي ادبیات چې دی نو دا د یو داسې اداره ده چې د دې د کله نه جوړه شوې ده نو تر اوسه پورې د دې کامیاب چیرمنان زیات تر نان اردو رائټرز یعنی عموما داسې دي چې هغه لیکوالان چې هغې د علاقایي چې ورته دوی وایي د پاکستان د نورې ژبې چې دي لکه پنجابي لکه پښتو لکه سندي لکه بلوچي جی جی براهوي د دې لیکوالان چې دي نو د دوی انټرنیشنل فیر د دوی اخلاص او د دوی کنټریبیوشن او د دوی کارنامې چې دي هغه د اردو لیکوالانو نه په هیڅ ډول باندې کمې نه دي بلکې که زه وایم نو زیات دي
جی جی بشکه بالکل صحیح. عموما داسې شوي دي چې دغه یو څو د اردو لیکوالان راجمع شي او هغوی د اردو سړی خامخا د دې مشر نو اردو هم زمونږ ژبه ده، مونږ ورته احترام لرو. بالکل. خو دا ده چې پکار دا ده چې د دې کله پنجابي مشري، کله پښتون مشري، کله بلوچ، نو د دې بعد د ترقۍ یقیني کېږي. جی او زمونږ تر اوسه پورې احمد فراز صاحب زمونږ د صوبې راغلی دی، هغه هم د پښتو لیکوال نو، او پروفیسر پریشان خټک صاحب محترم چې دی هغه چیرمن راغلی دی، نو هغه واحد د پښتو لیکوال دی چې هغه چیرمن ګرځېدلی. نو دیو چې کله د علاقايي دفترونو یا د نیشنل هیریټیج اینڈ کلچر ډیویژن لاندې چې کومې ادارې دي پای کې لوک ورثه ده، پای کې څه شی دی نیشنل لینګویج پروموشن ډپارټمنټ چې دی څه قوم مقتدره قومي زبان یو، او یا غبل اداره فروغ قومي زبان، اداره فروغ قومي زبان. نه جی یو بل شی هم د هغه نه هېرېږي، رعایت بشي راته. دغه یو څو ادارې چې دي جی د ټولو پاکستان د ټولو ژبو او د هغې د کلچر او د هغې د ادب د ترقۍ لپاره په مربوط ډول باندې کار کوي. صحیح. نو چې کله دغه کار په مرکزي ډول رواني او د صوبونه ټیلنټ راغستی کېږي، جی شعر ورکولی کېږي، خاص کر د غټو ته، جی جی، نو د دې مقصد پوره کېږي. او که داسې نه نو بیا د دې هغه مقصد فوت کېږي. بالکل. ملي تعلق ته چې یاره دا چې دی دا د یونیورسټو ته حواله شي او یا دا صوبایي دفترونه ختم کړی شي، نو دا یو ډېر کمتر سوچ دی. دا د وجوهات صوبایي نه ټول اداره یادوي باسین صاحب. خو یم راځم هغې له راځم. یو ډېر کمتر سوچ دی چې په پاکستان کې د ادب د ټولو نه لوی مرکز چې دی اکاډمي ادبیات پاکستان دی، او چې هغه بند شي نو د دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې د ادب په مرۍ باندې خپه کېښودی شوه، او د اسمبلی ممبران چې دي او د سینټ ممبران چې دي د هغې تنخوا په کال کې 3 ځله زیاتېږي، او د هغې نه علاوه مطلب چې داسې ادارې چې خلک خپل خلک پکې برتي کي، او دا کومې ادارې چې د زمونږ د مختلفو قومیتونو او زمونږ د مختلفو مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ او د محبت رشتې جوړوي، او هغه بند شي، نو دا به یو ډېر غټ ظلم وشي، او د دې تاوان هغه وخت معلوم شي چې کله خدای مکه دا نه وي. جی عباسین صاحب څه ګڼئ تاسو؟ خو یو که معمولي غوندې دا ځای هم بې ځایه کړو، زما په خیال چې د اواز کې بعض وخت دغه راشي، ویریشن اواز کې څه ګډوډ راغی، لږ ګډوډ پکې داسې راشي بعضې وخت، خو چې ته دا ځای بس یو سړی اخوا یو ذره غوندې یو قدم دوه داسې اخوا دې خوا شي، کېدای شي دغه وجې سیګنلو مسله لغی نور ټیک دی. زه کوشش کوم چې سم ځای ته شم، او خو دا به راته هم ووایي چې لکه دا خو یوازې زمونږ د دې صوبې یا زمونږ د پښتو د انکو یا دلته د کوار نورې ژبې چې زمونږ دلته ویلی کېږي زمونږ د دې صوبې د، او نه د دې یوازې دا ایشو یو مسله د صوبې ده د زمونږ د خیبر پښتونخوا. نو څه ګڼئ تاسو، څه پیغام او دغه ورکول غواړئ چې زمونږ دغه ټول شاعران ادیبان د ټول ملک د دې فیصلې خلاف لکه دوی ته څه کول پکار یا دغه ممبرانو باندې چې زموږ په پارلیمنټ کې ناست دي، په سینټ کې ناست دي، هغوی باندې پریشر ډیولپ کول غواړي یا خبره تاسو څه تجویز ګڼئ، څه لرئ؟ روخان صاحب زموږ په اسمبلو کې نن سبا داسې خلک ناست دي چې هغوی ته دا هم پته نه وي چې زما د دې وزارت مطلب څه دی، هغه ته دا پته نه وي چې زما فرض څه دي، زما ذمهواري څه ده. نو داسې خلک پوهول چې هغه ډېر ګران کاري، خو په حقیقت کې خبره دا ده چې دا زمونږ ټولې ژبې چې دي دا زمونږ ترورې بالکل تنداریانې دي، دا زمونږ مامیګانې دي، دا ټولې به ژوندی ساتو، او مونږ ټول یو یو ادیبان لیکوالان چې د هرې ژبې دي، نو د هغوی د ټولو بالکل قسم دی د یو بل سره اتحاد او اتفاق هم دی، او په دې هم پوهېږي چې په دنیا کې ترقي چې ده نو هغه د خپلو مورنو ژبو نه بغیر په بله هېڅ ډول نه کي. بالکل.
نو زمونږ د لیکوالان ټول په دې پوي دي او که فرض کدا چې قدم اوچت هم شو نو زه اول او تاسو ملګری ټول مونږ به یو ځای ځو او مونږ به د اسمبلی مخې تم کینو او مونږ به د دنیا پریس تم کینو مونږ به ورته خبره کوو چې زمونږ یو اداره چې هغه ذوالفقار علي بوټو د یو ډېر غټ ویژن سره جوړه کړې وه او د هغې تر اوسه پورې دا د نتیجې او دا د میوې مونږ خوړلې دي او زمونږ لیکوالان او زمونږ ادیبان خوري او هغه ژوندي پاتې کېږي د قلم په ذریعه باندې هم او په میډیا کې هم او دا یو داسې اداره ده چې د دې ادارې په برکت زمونږ د وطن ګڼ شمېر ژبې چې دي د هغې دپاره میوزیمونه جوړ شوي دي د هغې کتابونه لیکلي شوي دي هغه په نورو ژبو کې ترجمه شوي دي د نورو ژبو نه په هغې کې ترجمې شوي دي زمونږ د لویو لیکوالانو چا چې د قام او د وطن د ترقۍ خوبونه لیدلي دي او چا چې د قام او د وطن د ترقۍ منصوبې جوړې کړې دي د هغې په حقله د هغې د ژوند په حقله کتابونه لیکلي شوي دي او په دنیا باندې هغې پیژندلي شوي دي بالکل بله دا ده چې دا ادارې چې کومې دي دا د یوې ورځې کار نه دی او نه دا د یو څو کالو کار دی دا د دې سره غټې غټې منصوبې دي او تر اوسه پورې چې کوم کار شوی دی هغه ډېر کم دی دا به ورځ په ورځ پراخه کول غواړي او اوس خو ډیجیټل دور دی د ډیجیټایز کول غواړي دا هر څه چې زما لیکوال په امریکا کې څوک غواړي چې د لیکوال ټوله ډیټا ورته په لاس راشي او چې څوک هم غواړي چې په امریکا کې په یورپ کې په استرالیا کې ناست دی او هغه وایي چې زه روخان یوسفزی لټوم او هغه وایي چې بل ځای ته اړوزم نه زه نه ځم او د پاکستان اکیډمي اف لیټر اتھینټک معلومات هغه په باره کې ګورم د روخان یوسفزی ټوله ډیټا بالته پرته بالکل مطلب دا چې تاسو دا خبر وکړه او دا حقیقت هم دی چې او دا روخان صاحب دا اباسین صاحب بالکل دا موږ د بورډ نه دا خبره پاس کړې ده چې څومره د دې ډیټا جوړ شي او دا بیا اویلیبلی او څنګه تاسو وی چې چونکې پاکستان اکیډمي اف لیټرز خو اتھینټک انفارمیشن کنه نو دا د اباسین صاحب دومره زبردست خبره خو دا غین بالکل دا موږ په دې ان شاء الله کار کوو خو خبره ده چې ان شاء الله چې اکیډمي پاتې شي اول خو خبر ده چې خدای دې سر بچ کوي کنه څنګه باندې پاتې کیږي دا به ان شاء الله موږ ټول لیکوالان چې دي زموږ غږ چې دی هغه د عام ولس نه ډېر تیز دی ډېر لوړ دی ډېر مضبوط دی او ان شاء الله تعالی دا تیز خبره نشته چې دا خبره کړې ده هغه به یو ځل په معافی غوښتو مجبوریږي ما هم دغه خبره کوله ډاکټر صاحب چې لکه ستاسو په اواز ستاسو په وساطت د دې پروګرام په دغه باندې چې زمونږ دلته په دې صوبه کې د پښتو د هندکو د اردو یا د نورو ژبو لیکوالان دي باقاعده تنظیمونه دي او زمونږ په پاکستان په سطح بیا چې کوم دی نو ډېر غټ تنظیمونه دي حلقه ارباب ذوق ته انجمن ترقی پسند مصنفین وغیره وغیره نو دا ټول مطلب پکار دی چې دا یو په دې دغه باندې د دې خلاف आवाज راپورته کی او یو واله پیدا کړي نو ما تاسو په خبره سره بالکل سل په سره اتفاق کوم چې دی به معافي غواړي خپل خبره نه بټیک واپس کیږي روخان صاحب زما د نور جبو د لیکوالانو سره په دې خبرې شوې دي د ما سره رابطې شته هغه هم زموږ سره یو خلدي مونږ چې سوای نو هغه ټول یو خبره ده جی او داسې راځي وخت په وخت باندې حکومت منصوبې جوړې خو چې بیا کوئی شي چې د دې منصوبې مثبت خبرې لګي دي او منفي ډېری دي نو دا غیر بیا غي واپس شي نو زه حکومت ته دا خواست کوم چې هغه داسې ادارې چې هغه تل ترتله د قام د روخانه سباون خبره کړې دا هغه خلک دي چې دا الهامي قوت لري او د الهامي قوت په برکت باندې د ولس او د انسانیت خدمت کوي نو د دې خلکو لارې بندول چې دي دا څنګه لکه چې د الهام لاره بندې دا بندېدل نه کېږي چرم نه کېږي بالکل یقیني ما د په دې باندې ان شاء الله تعالی په یقین لرم چې زمونږ د ټولو ژبو لیکوالان په یو پلیټ فارم دي زمونږ غږ یو دی او حکومت ته دا خواست کوو چې دغه فیصله چې دا بالکل مناسب نه ده دا د زر تر زره واپس واغستې شي او که چېرې داسې فیصله وشوه نو د دې به نتایج ډېر ښه نه وي بیا به سباله د دې هغسې قسمه اثر نه وي کوم اثر چې د نورو منصوبو وي دا یو داسې منفي منصوبه ده چې د دې نه پس به د دې ادب د ژبو د دې ترمنځ به ډېره بې یقیني پیدا شي او په حکومت او په اسټابلیشمنټ باندې به اعتبار ډېر کم شي
بالکل ډاکټر صاحب دا تاسو څنګه وختي خبرو وکړه چې دا خبره لکه مونږه عالمي پریس ته خبره لاړه دنیا ته دا پیغام ورسېدو نو په ټول لکه چې د دنیا په سطح باندې هم یو اواز ته د شاعرانو دی او دا د پاکستان د ما په خیال په دې حوالې سره به دا یو قسم له ادب دشمنی او علم دشمنی ګڼل کېږي دا دوی دپاره بیا ډېره ما په خیال چې د افسوس خبره به یا د علمي خبره به به هر حال تاسو په ډیره بنیادی خبره کو پکار دی چې دا و چې کومه غوټه په ګوتو پرانستې شنو هغه باندې خلک چک نه لګي نو خبره چې خدای دې وکړي چې چک ته لاړه نشي او حکومت په خپل فیصله باندې دغه کی نظر ثانیو کی دا چې یو خبره د دې سره په نړۍ کې ډېر منفي اثر لاړ شي چې تاسو وایي وایم خبره دا ده چې دا ادب چې دی نو دا وهبي څه دی وهبي کسبي نه دی کسبي نه دی نه ترکانی ده نه انګری ده چیرې دا خلک به ترکان او انګر نشو نو دا به سواله مده چې بیقان شي یا به مزدور شي یا به سبل فکارو کی بالکل دا یو وهبي کار دی دا الله تعالی د طرف له دا خلک پیدا کړی شوی او دا په هر جبه کې په هر قام کې او په هر وطن کې د دوی حوصله افزایی ضروري ده نه چې حوصله شي بالکل ډیره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو او په دې موضوع چې تاسو کوم خبرو کې یقینا چې دا خبرې به رنګ راوړي او زموږ دا اواز او زموږ دا خبره به چې کوم دی نو متعلقه خلکو ته رسي او انشاءالله تاسو په ډاډ باندې تاسو څنګه په ډاډ سره خبرو کوم موږ هم دا وایو چې انشاءالله کامیابی به چې کوم دی په خپل دغه باندې پسپا کیږي یو جهان مننه خوشاله و آباد راته اوسئ او الله مو ټول عمر خوشاله و آباد راته لره ډیره مننه ستاسو ډاکټر صاحب ډیره مهرباني ګرانو کتونکو اوریدونکو دا و ښاغلی ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب چې د هغوی خبرې تاسو واورېدې د اکیډمي ادبیات د ختمولو یا د بندولو هغوی ډېره زما په خیال چې بس داسې مضبوطه خبره وکړه او دا خبره حقیقت هم دی چې دا یعنې حکومتونه لګیا وي هغې داسې پالیسۍ جوړي داسې منصوبې جوړي چې هغوی ته مشکلات نه پیدا کوي روخان صاحب دا خو د هر شاعر او ادیب د زړه آواز دی بالکل او خو صرف دا نمایندګي دا د ګنې که موږ د هر شاعر او ادیب نه تپوس وکړو زما په خیال چې په صوبه کې او که په وطن کې هر دی شي همدغه احساسات به بالکل او خبر داسې ده چې دا د ټولو مشترک بل دا زه ډاکټر صاحب دا ګڼم چې دا یو قسم لا یعنی د ادب توهین دی دا د شعر توهین دی دا د علم توهین دی موږ سره خو ډېر لوی لوی نومونه دي دلته زموږ په صوبه کې په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې یا په ګلګت بلتستان کې نو ډېر لوی لوی نومونه دي چې هغه ځان ته یو نو هغوی څه وایي خو د خپلې ژبې خبره کوي عایشه بسې د خپل وطن د ژبې خبره کوي یا د خپل وطن د ادب که هغه هره ژبه ده بالکل ټیک شه نو هغه خو بل دا دی چې همدغه ژبو باندې بیا ترجمه وشي هغه خبرې چې دي هغه آیډیاز چې دي هغه اواز چې دی هغه ټولې دنیا ته ورسي او دغسې زمونږ یو زمونږ د خاورې زمونږ د وطن زمونږ د قام زمونږ خواهش څه دی چې زمونږ اواز چې مونږ ژوندی قام حسابېږو که نه نو هغه خو د شاعرانو او ادیبانو اواز باندې دی ځکه چې دوی خبره کولی شي دوی لیک کولی شي دوی اواز اوچتولی شي دوی سوچ کولی شي دوی له خدای پاک صلاحیت ورکړی دی دغه صلاحیت بل چا کې نشته دی نو چې صلاحیت الله پاک چاله ورکړي او د هغې څوک قدر نه کوي نو دا خو هم بې قدري ده بالکل ډاکټر صاحب او دا تاسو څنګه خبر وکړه چې دا یوازې د دغه خبره نه ده زمونږ د ټول ملک د دغه زه دا فکر لرم څنګه چې ما باسین صاحب سره دا خبره وکړه چې دا خدای مکه دا خبره دی نوبت تر راشي چې دا شاعران ادیبان راپاسي او په دې باندې دنیا خبرېږي بیا اوس خو ظاهره ده چې اوس خو دنیا یو کور دی که نه نو اواز خو چت شوی دی ګوره زه به تاسو یو مثال درکړم روخان صاحب د سوات نه مکمل تنظیمونه چې دي نو هغوی باقاعده اواز اوچت کړی دی شانګ لاسونه یعنې اخري ضله ده وایي که نه هلته نه زمونږ لوهار صاحب دی د هغوی تنظیم باقاعده دغسې د ډیر اسماعیل خان دغسې د خیبر نوال تر د ثوابیا پورې لکه ثوابیا اواز څوک دی روخان یوسفزی دی که نه نورالامین یوسفزی دی عزیز مانیروال دی انور مانیروال دی دا ټول اوازونه دي که نه دا خو ما یو څه واخیسته ګنې په هره ضله کې چې دی نو څونه شاعران او ادیبان دي او که هغوی دې سره تړلي دي او که نه دي خو دا د هغوی اداره ده که نن نی نو سبا به ورسره تړلی شي که سبا نی نو بل ورځ به ورسره تړلی شي دا صحیح خبره ده مطلب دی چې دا د ټولو مشترکه خبره ده او زمونږ او ظاهره ده چې
ملته خوشحال بابا وایي چې ولسونه چې سن یو تر بله وکړه بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار بالکل نو چې کله دا شاعران ادیبانو دا ما چې څنګه خبر وکړه دا आवाज پورته شوم دی خو ما دا خبره کوله چې دا د تحریک شکل واخلي نو دا به د حکومت د پاره ډېر لوی د یعنی ما په خیال چې د شرم غونې خبر راشي د دنیا به خبر شي دا پاکستان کې چې کوم دی دلته نور بدمرغۍ لګي دي باغیم داغي بندیش پکار دی داغي دلته تدارک پکار دی داغي مینجمنت پکار دی دلته چې کوم دی نو منشیات دي دلته نور کسی دي بلا لانجی دي او تاسو هغه پاک او دغه ادیبان او ادب او شعر او علم خراغون شي خپل چې کوم احساسات علم خوري او هغه خدا خو عالمان خلق دی خو لکه کم کار چې یو کتاب یو لیډر چې کوم دی نو په یو تقریر کې یو کار یو خبر نشو کولای هغه یو شاعر په یو شعر کې بیانول شي یو په اخر کې زه دا تاسو خبره تایید کې چې په 1915 کې چې په افغانستان کې د خلق پارټي بنیاد جوړ شو نو پاغي کې کوم کتابونو رهنمایي کړو د غیرت چغه امانت او د بنګ مسافری کتابونه دي غنه جی نو کتابونه چې دا خو انقلابات راولي دا خو بدلون راولي با اردو کې یو دغه خبره کیږي چې دا کتابه لوگوں پر حکومت کرتی ہیں دا کتاب او کتابونه څوک لیکي شاعران ادیبان لیکي بهرحال ډاکټر صاحب زمونږ د چونکې د پروګرام وخت زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د لپاره نه چیرې د لپاره چیرې خلکو ته صحیح خبر ورسي نه بالکل او داغه صحیح حل روزي نه ان شاء الله مونږ خو ما څنګه وای چې لکه کما دا وای چې په ګوړم رینو زهر لاجت نشته او کما غوټه چې په ګوتو پرانستې شي نو شاعران او دیبان خو سوالای قرآن خلق دی او دغه خلق دی او د قلم په ذریعہ بخپل خبره برسي دغه کوي او دا یو دغه باسین صاحب دا خبر وکړه مام دا وکړه تاسو هم دا وکړه او چې چا اوري د نو هغه هم دغه احساسات کې دي شغو سلیک راوالي او په سوشل میډیا باندې موږ خو مطلب دا اوس قافلې دي به خطر درومي موږ په لار مشالونه کې خپل اګرانو کتون کو ریدونکو د پښتونخوا پرنګونو کې د پښتو د زموږ ډېر معتبر شاعر ادیب او نقاد ډاکټر عباسین یوسف جی سے خبرم تاسو اورئ زموږ دلته د اکیډمي ادبیات پیښور څنګه چې کوم مشرانه کوي ډاکټر ګلدار جلال صاحب هغوی په ډېر تفصیلي خبرو کې او ټیک ټاک چې کوم حقایق دي هغه وړاندې کېښودل خو بهرحال دا د ملک د پاره د زموږ د حکمرانانو د پاره یا د کمیټې د پاره یا چې کوم منصوبه ساز دي د ټولو د پاره زما په خیال چې کوم نه لمحه فکریه د سوچ دی پیو کی غور دی پیو کی او ځان له چې کوم نه پښتانه متر کې ځان له کار نه ګوري بهرحال چونکه زموږ د پروګرام وخت سره رسیدو ولې ان شاء الله که ژوند او خیرو نو د پښتونخوا رنګونو کې به د بلې موضوع سره یو نوی موضوع سره تاسو ته مخامخ کیږو خپل خبرې د خوشحال بابا په دې شعر باندې سر ته رسوم چې زی چاله روخم قدر چاز ده زی چاله روخم قدر چاز ده په ورس وزدا تورې کلمونه او دا شعر زما په خیال چې کچره دا شعر نو بیا دا ټول شاعران ادیبان او دا یوازې شاعران ادیبان نه دي بلکې زمونږ زیات تر شاعران ادیبان صحافیان هم دي او زمونږ صحافیان چې کوم دي نو هغه شامل ناول نگاران او افسانه نگار فکشن نگاران هم دي نو دا به لوی مسله ځان ته پیدا کی بهرحال که ژوند خو د پښتونخوا رنګونو کې د بل پروګرام سره بیا تاسو ته مخامخ کیږو تر هغې نن اجازت غواړو د لوی الله په امان خاد آباد او بریالي اوسئ